الدرس الثانی دوسرا سبق یعنی دویم سبق ثانی ټکه سه د دویم تیر سی شوه خوځي کی ګورې ازي کی هم هذا لو کنه دي کی به هذه ای هذه سیدا هذه به ای هذه خزي د پر استعمال کی وی خزي پر هذا ټکی سره غلطه ونه شي ازي کی الف سره کنه غا یو نر سړی د پر استعمال دا سه اشاره کوي وی خزي د پر یا د سشای خزانه وی ربی کی کنه مغه د پر دا ټک استعمالیږي لکه په اردو کې پښتو کې مسره مؤنث ټکی شته موبایل نر ټکه ده کنه کورسۍ د اوس خزه ټکه ده سپیکر نر ټکه پښتو کې کنه بیټری اوس خزه ټکه ده بیټری وګوره سره وی کی خپل ټکی دی ښا اغه څه کله مؤنث ټکه روشي یا سره بیا هذه استعمالای اوس ګورئ هذه ساعت دا ګنټه ده ساعت مؤنث ویلی دی کی ګول تار چې ومن د کوم شي کی ګول تاسو روشي اخر کی ګورئ دا ګول تا دا څه ګول تا دی کی ګول شته کراستون کی زهرتون کیا شته کنه دی ته ګول تا نه الشي تا مدوره او تر به کېل شي د کوم شي کی روشي اکثر مؤنث وی روي کی دا علامه شو مصره لکه تب څنګه پیژن دا ټکه مؤنث ده خزه ده دا ګول تا ور کی رسی ومن دا بس به خزه ټر کی خزینه وی دی د پر مذکر د پر د سټکه نه کنه آکه زهر رسی کراس رسی مثال کانا ساعون رسی خود سے ٹکا شتونا بالحال سیدہ مکتب کا اس میز مکتب دا اس نرد وگرا هذه ساعتن یہ گھڑی ہے دا گھنٹا دا هذه کراستن یہ نوٹ ایک کاپی ہے دا کپی دا کسی کراستن کپی تلشی مؤنث دا کنا هذه زهرتن یہ کلی ہے غٹی دا غٹی تلشی زهرتن کسی دیکی خیر کو گول تارا غلی دا ساعه دا گنټه خزه ده کراستون خزه ده زهرتون خزه ټکه ده رښتیا خو خزه نه ده دی کې نر خو نشته دی تیل شي مؤنث غیر حقیقي یعنی خزه خدا حقیقي خزه نه ده سټکو کې خزه شي صحیح ده لفظو کې خزه ده کراستون کپی تیل شي زهرتون یل شي زهرتون غټي ها اوس غټي هم سره خزه شاید کسي کنه مو ته غټي نه یې د خزینه شاید خو نر غټای چې ته نشته وته کنه دا واسه لفظ کی زنه شون خزیل شي نرانه غنیل شي قادزی کی ازی کی ما هذا یلو کنه ما هذا من د شدی نر شي په باره کې تاسو کولو د دې دي خزینه شون شته مسر زنه رښتیا او خزیدي زنه بساسي خزینه شون دا د پرب بیا تاسو کوي کنه ما ټکو سره ولګي ما هذه دا چې شدی لکه رزګولا دا کنه پښتو کې سړی نه پیژنې نه ورغله چې د نمونه تاسو کو دا چې شدی رزګولا اوس خزه ټکه کنه غز پر کسي کته دې د رزګولا دا غلط ټکه د رزګولا دا کسي دا اوس صحیح ټکه شو د سې کی ګوره ما هذه یہ کیا ہے هذه ساعت یہ گھڑی ہے دا گھنٹا دا ما هذه دا بچری هذه کراست دا کپیدا ما هذه بدج شدی هذه مسطره یہ پیمانہ ہے اسکیل دچدا نه هذه زهرة کلی ہے دا غټی د زهرتون بیا بل در پسې ما هذه د شدی هذه مسطره دا پیمانا دا مسطره پیمانی دیر سیدا او سره لکه لکری سوال شي سکول کاغذ مازو مغشی دیر سیدا پیمانی تیل شي سکیل دیتا غنایل شي دا مستراو ته ویل شي ساتر لکری تیل شي اصل کې ساتر لکری د شي یو ساتر والے کرتا ساتر کا سیدا مغنه جوړ شو د دې سره لکری واج زکه ته مسترایل شي سیدا ما هذه کې هذه محفظه یبستا هدا بستا د سکول بیگ سی کسي دي کې شیخ حفاظت کې کتابونه زکه و نټکر وتل حافظ وا حفاظ وا تکسي محفظه من بست ما هذه دا شدی هذه غرفه دا کمره دا یہ کمره ہے غرفه چشتل شي کمرې تیل شي ما هذه دا شدی هذه صبوره دا بورد د لکي ولا بورد سی کسي دا غټولو کې اخر کې ګول تاشت اخر کې کنيشت زنو کې ټشت اور پر زنو کې بیل لیکلی دا خزینه ټکی ربي کې کدي سره تو سو ول څه ها دا کراست دا غلط کړلو بیا کته د سین ربي د نه تاسو کول د چی شدي تو تل څه ها دا ساعت دا تو غلط شو ټکا دې خود سه مثال لکته ته دا وړ کې دا خو خټه کې کنه کته د سه دا وړ کا دا وړ کا دا صحیح د پښتو کې کنه صحیح پښتو کې شي دا الک دی کته ول څه الک دا بیا غلط شو دا نشي سوال یې ورکړ مولوی صاحب تلمیذ ولا څه معنی تلمیذ شاګرد تل شي
پوه شو په دې باندې بلته دا به ورسره وي دوسره حدیث کې خو ما راتلو که نه ما خوښي دپاره چې څه عقل ورکې نه وي بله زمیلې که نه اوس من رسي من کې به څه کله من ټچ کې حاضي سره که نه تپوس جوړېږي که نه بیا به د ښځو په باره کې شیونو تپوس کوي بیا به ورکې غیر حقیقي شی نه راوړی رښتیا و ښځیني شیون وي کسه کوي من هذه دغه څوک ده دا جینۍ هذه طالبتون دا طالب علمه ده ودې کتو هذه به ورسره یایي که ته څه هذا طالبتون بیا غلطه شوله خبره صحیح ده بیا خو نشي لکه نه هذا خو نر سره رسي من هذه دا چوک ده هذه استاذتون دا استاذه ده ښځه ده من هذه د بله څوک ده هذه خادمتون ده خدمتګاره ده من هذه دا چوک ده هذه امرتون ده ښځه ده کسې هاد د کیل او بیا خو رجل یل شو که نه امراتون کسې دا حقیقي مؤنث ته رښتیا ورسره ښځه نشه ده ځکه دې په مقابله کې سړی وي صحیح ده من هذه دا چوک ده هذه بنتون ده جینۍ ده بنت جینۍ تایل شي لور تایل شي صحیح ده بیټي په معنی کول شي لړکي په معنی کول شي صحیح ده لړکی معنی وځي بیټي تایل شي لور سي مدرسة البنات خالی کنه خزو مدرسه بنات نه جوړ شي بنت نه جوړ شي بنت ټکینه بنات جمع شول من حزیدا چوک د هادي فاطمه تو دا فاطمه دا د وړکی فاطمه نمی اس کا ست یی کنا ان الفاظ کو هذه کے ساتھ ملا کر پڑی دا هذه سره تاسو وای مزغرفتن شجرتن د ټول بو سره ملو کی سی د ورسدار کو خپل رسی دویم نمبر کې وګوره دو نمبر کې عربی میں ترجمه کړي ترجمه کیږي هذه غرفتن ما شای ترتیب ده کنه ټول ټکی دا څنګه بر خلی برو چتای اردو میں ترجمه کړي اردو کی ترجمه کوي کنه هذه مروحه دا پاکدا مروحه پاکی تیر شلون دیر کړي مالک دی هذه نظاره دا چشمه دا عینک کی عینک هذه امراه خاتون هذه ساعه هذه ورده من گلاب کا پھول هذه غرفة هذه أمني ماء هذه بنت هذه سيدة هذه شريفة سو گر د ټکی شتو خا قاعده ده قاعده ته وګوره هذه ی بھی اسم اشاره ہے دو اسم اشاره ده خو چی شي ده پاره اور مفرد مؤنث کې استعمال ہوتا ہے وا خذوی مفرد من وا مؤنث من خذ د ټک مؤنث ته जबकि वो नज़दीक से नज़दी हुई और मुअन्नस की पहचान ये है मुअन्नस पे जुनगले बसंगे क्या गदाया कि उसके आखिर में आम तौर पर गोलता होती है कैसे आखिर के गोलता रची जो वक़फ़ के वक़्त हा की आवाज़ देती है इसका वक़फ़ पसवा की वादा रहेगी बब ही सरफ दिले साअतुन साअह फातिमतुन फातिमा कैसे ही सरफ बदल शवा उस लोग टकी गुरे हादी ही ये मुअन्नस ساعتن من گڑی قراستن من کافی زهرتن من پھول غوٹی تایل سیدا محفظتن من بستا نظارتن من عینک چشمی تیلش وردتن من گلاب کا پھول امرتن من عورت بنتن من لڑکی مروحتن من پنکا شجرتن من درخت ونی تیلش طلاستن من جھڑن جڑن سیز شو سره سپکایسا جڑن بوډ بنی سلول سبورتن من تخت سیاه اتور بوټ سی لیکل بګی چاک سره توی پلتن من بچی مشومی تیل شي شاتن من بکری وزی تیل شي دراجتن من سیکل سیارتن من موټر مسترتن من پیمانه غربتن من کمره یا والده مار تیل شي ما مور سی والده کنه ها والد تا زوار استعمال کنه الف سره